انګریز دور حکومت کې د خاص سفري سہولت او فاصلو کمولو په غرض درګه ریلوے سټیشن په وجود کې راغلی و. کله چې انګریز د دې خطې نه واپسی لار اختیار کړل نو دا قیمته اساسي مونږ ته پرېښوه د کومې په برکت چې به نه صرف عام ولس ته اساني و بلکې تجارت پیشه خلکو به هم د دې مهم سرویس نه پیدې پورته کولې. ولې 15 کاله اګاو د وخت حکومت درګه ریلوے سټیشن بند کړو د کومې لوجې چې ولس د خاص سہولت نه محروم شو. درې میاشتې وړاندې وفاقي وزیر شیخ رشید احمد دا سټیشن په یو میاشت کې د بیا کولا وهلو او د درګې نه پیښور او کراچۍ ته د ټرین چلولو اعلان کړی و. ولی څه قسمه عملی کار په نظر نه راځي. د وفاقي وزیر وعده خو پوره نشوه. ولی دغه اعلان سره د خلکو پیدا شوي امیدونه یو ځل بیا په مایوسۍ کې په بدلیدو دي. نه په ټرین به سکار شروع شوی دی نه سبل سمونږ یو نو لارې ته ګورو چې یاره نن به ګاډی سټارټ شي سبا به ګاډی سټارټ شي خو مونږ یاره کم امید دی چې دا واده پوره شي. شیخ رشید دلته راغلی او هغه اعلان کړی چې په 50 دن کې به موږ دلته کې د ریولې سټارټو او دلته کې به لکه ماته د کم خلک چې دی هغه په روزګار شي نو هغه 50 دن په ځای باندې تقریبا 4 میاشت روانه ده او د ګاډي هغه مخ مونږ نه لیدو. تجاوزات هم ختم کړي ډېر زیات او هغه خلک هم اوس پریشان دي. تجاوزات ختم شو د هغې باوجود ریلوے سټیشن بند پروت دی. نو موږ د حکومت نه پر زور مطالبه کوو چې هغه دې راشي او د دې ریلوے د چالو شي چې د عوامو ته سہولت جوړ شي. ریل ګاډي پیسہ او د وخت په خشن بچت کوي ځکه ورته خلک سترګې پلار دي. د سیمې خلک وایي کچري حکومت خپل وعده پوره کړي نو سفري اسانتیاګانې تجارت او د سیلګرۍ شوبه نور هم مخ په وړاندې تللی شي. عمران زریاب خیبر نیوز درګۍ مالکند.